أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل فتحقيق سرا زي ورقمونغ بني إسرائيل تا مبوأ صدق زي رشتوني أو خقلي ورزقناهم من الطيبات أو روزي مولا ورق لفاكيزا فما اختلفوا پس دی اختلاف نو کړي حتى جاءهم العلم مگر چې کله وته پوی راغلا ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه بشک رب ستا به فیصله وکي په منځ د دې کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فآغا مسلو چې دی پکې اختلاف فإن كنت في شك نو پس که چرته په شک کې مما د هغه سنا انزلنا الیک چې موږ ته نازل کړی دی چې قرآن دی فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاستتپوسو که د هغه کسانو نه چې کتاب لوستري مخکې چې یهودیان او عیسایان دي لقد جاءك الحق من ربك چې په تحقیق سره دا حق راغلی دی د ربستانه فلا تكونن من الممترين پس مکی قدر شکون کنا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مجوړی قد هاغه کسانو چې دروغي ګڼلی احکامات زمونږه فتكون من الخاسرين نو پس نقصان شو ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بشک هاغه کسان چې ثابت شو په کلمې د ربستا یقین نه کوي ولو جاءتهم كل آيات كتوت هر قسمه ثبوتونه راوړي حتى يروا العذاب الأليم ترسوی چې دردناک عذاب ندی لیدلی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د موسی علیه الصلاۃ والسلام د ټریننګ مطابق دی ټول تیار شو موسی علیه الصلاۃ والسلام او ته ویلی چې کله مال د هجرت اشاره الله پاک راکی بس تاسو بټول راغونډيږي او طریقې دا جوړ کړ چې الله وته ویلو موسی علیه السلام دی په مصر کې کورونه جوړ کا یعنی په خار کې او ټول له کورونو کې دنکاچی جوړې کا مفسرین وی خاص کر موږ پکې تفسیر کشاف ویلو تفسیر مدارک هم پکې ویلو یو خولي معنی پکې چې کوم دینو هغه ابن العربی په خپل تفسیر کې کړی دا هغه وی د دینه مقصد محله وا چې د مسلمانانو محله دین جدا کا موسی علیہ السلام ته الله پاک وی د مسلمانانو محله د فرعونانو نه جدا کا چې دی ټول را یوځای شو اجتماعي عبادت کوي موسی علیه السلام وتوی چې بل څه طریقه خو نه جوړیږي خدا سے چلو کې چې ردی فرعونانو نه چې کله د ځای اشاره وکم چې زوبا نو زبر د مخ کې نوام نو په هغه غرض باندې به تاسو د سار نه یا د ماسپخین نه په سار کې بل سار له مونږ وځو د شپې مولا بانګ ټیم وځو او تاسو به د دینه په سبانه باندې کالی راغون کې د دې کالو وجه سبا کلم چې د نوکران یا کلم چې خدمتگار هغه چا کار کوي او دغه څه غم خادي ناغي هغه نه خپل غم خاده د پاره سو کېړې سپلې او سو سرمره یو صبر سے زنانه ته وسی چیرې موږ په خادي وګبیا واره دیم چې کم دینو الله پاک داسې قانون اندکړو یو کول پکې داري چې دی ټول کرا الله پاک غمونه راوستو په دې وجه دی بن اسرائیل ته خیال نشو او یو کول پکې داري چې نه غمونه ضرورت نو بس الله پاک ول خیال بدل کو چې دی دا تاسو کړی وي چې بای دا ټول خاده تاسو کرا په یو ورځ رالي چې ار یو کس راځي ویره سبب زما خادي یو خو بګار نه شمرات لې او بل مالک حاضر راکی اعتمادي ولا ورکو ځکه چې تفاسیر را لشي دغه وخت کې دي 6 لک او 600 کسان یعنی شپږ لګه او شپږ سو او 13 کسان د بنی اسرائیلو چې دی وته نو دا دوره خلکو چې کوم دینو د فرعونانو نه کالی غونډ کړ چې بای موږ به سبا نه یو په دې طریقه باندې داګینه چوټي وغوښته کلو کې مقصد نو چوټي ته وغوښته موسی علیه السلام ودار شپې اډر ورکو چې بای اوزوبا او چې مونږ د بانک په ټیم کې دریای قلزم ل رسیدلیو دریای نیل چې وته وي چې کله سار شو او دې ته ضرورت شه د بیګار نو دی وکړه چې بای راګي خو چې خادین او خادي بچ ته ماسپخین مازیګر کوي اوس خو سوکرا نه له ځکه چې یو د کار عادتو چې کار به ولا بر اسرائیل کو او دی په آرام نست غلامان وي دی چې لړ هغه ټوله محله خالی و
فرعون بس راله وایي خو نشته تښتېدلي دي په کار دا و چې دوی چې وایي کمزورې خلک تښتي بس پرېږده نه دا اوس الله پاک ورپسې فرشتې رالیږلې وي امام رازي صاحب خپل تفسیر کې وایي الله جبریل علیه السلام سره د لښکر رالیږلو بس هغوی د کورونو نه راوویستوي ځای ورپسې که نه ورته ستاسو نو تښتېده بل ځای کې دغه وایي دا فرعون وایي انه لشرذمة قلیلون دا یو وړه غونته کې ډله ده او دوی ګوره دوی زما غوسه کوي دوی تللي دي زما بېګار نه وتښتېدو نو بس هغه غل د کوره پورې ځغلولو والا کاته ورسره وکړه ورپسې ور روان شو او آخر دا چې دریای نیل سره یې رالاندې کړو اوس فرعون دغه چې کوم بن اسرائیل دا د دنیا انتهایی دلګان او ډرپوک قوم د چا مقابله نه شو کولی بس په هره خبره کې موسی علیه السلام الله پاک ته ووایه که نه موسی علیه السلام الله پاک ته ووایه که نه وایي د موسی علیه السلام ښکلی کار دی را سره وکړو مخکې د دریاب دی وروسته فرعونیان دي په منځ کې مونږ یو اوس به څه کوو او ورته ویل الله شته که نه زما رب شته فإنه سيهدين ابا مونږ ته لاره ښیي الله پاک ورته موسی علیه السلام 12 ګزاره ورکړه دریای نیل له بهیر قلزم له بس هغه به له ګزار ورکو بس اوبه به ودرېدې دي 12 ډلې وي 12 لارې پکې جوړې شوې بس موسی علیه السلام ورته وی راځئ او دې کې فرعونیان هغې غاړې له راورسېدو نو وی فرعون چې کله خپل اسره اچو نو ابن العربي رحمه الله وی هغه اس به وروسته کېدو په اوبو باندې نه ورته ځکه چې چاپېره خو اوبه وي جبريل علیه السلام راغی د واګو نه یې ونیسو او ورښکته یې کوله خو چې هغه روان شو ټول ورپسې روان شو نو په دې یو ځای کې فرعون چې کوم دی نو 3 پیرې ایمان راوړی دی الله پاک وایي قال فرعون وی آمنتو ما ایمان راوړی دی انه لا اله الا الذي په هغه ذات باندې آمنت چې ایمان پې راوړی دی به بنو اسرائیل و انا من المسلمین او زه ایمان راوړم لاول نه هغه سړی و چې په خپله باندې دعوه کوله د خدای او بیا یې په یو جمله کې 3 پیرې ایمان راوړ خو دا ایمان چې کوم دی ای باندې خو الله پوهېده چې دا ایمان چې کوم دی د یاري ایمانو ځکه چې اوبو ته چې کوم دی وي چې څنګه دی ورډوب شو نو مې ولا نیمه پوزه وړې وه اوس هم د هغه لاس چې څوک ګوري که نه د هغه د پوزې دا سر نشته الله وایي زه به محفوظ کوم نو د هغې نه چې کومې بار راوویسته خو محفوظ دی خو د پوزې سر یې نشته وایي چې څنګه ډوب شو نو مې وله د پوزې سر وړم بس دې مخې سره راووته چې راوچت شو بس ما ایمان راوړی بس زه ایمان راوړم موسی علیه السلام قبلو مې دغه ځای کې چې کوم دی نو جبریل علیهم السلام راغی او دا خبره چې کوم دی نو دا تفسیر ساوي لیکلې ده چې جبریل علیهم السلام راغی او د دریاب د هغه ویښ نه خټه راواغسته او په دې خوله باندې ولا ولګوله په دې وجه باندې چې الله خو ډېر رحیم ذات دی هسې نه چې دې وخت کې قبول کړي هسې نه چې دې وخت کې قبول کړي بس ټیک دی ایمان یې راوړ نو بس وشو کار او وایي چې کله ولا خوله بنده کړم د پاسه پې ولا یو چوټۍ ولګوله او هغه چوټۍ باندې لیکلي وو چې ته هغه غلام وي چې د الله نه راتښتېدلی وي جبریل علیه السلام د یو ښکلی انسان په شکل کې راغلی او ده ته یې ویلي وو فرعون ته یو شپه د عبادت کو ده به وي دا طریقه وه چې د ورځې به یې غټه غټې وي د شپې به الله پاک ته ځان ځوړند کړی او توبې به یې وباسلې او جوړل به خدای پاک دا د بد رض ستا بندې خو څه وکړمه بس غلطي رانه شوې ده خو دا توفیق ولا الله نه ورکړو چې توبې ایستې وي په دې وجه موسی علیه السلام به چې سوال وکړو د موسی علیه السلام د سوال نه مخکې به الله د فرعون سوال قبله موسی علیه السلام به ورته خدای پاک دا ولې الله به ما ته ځان تړلی دی ما ته جاړي زما هغه مې هم بندرې که نه نو څه وکړم ورسره هغه راته هم جاړي او ته مې نازولې پیغمبرې ته هم رانه دعا کې اول د کې هغه جړه کوي جړه ما ته زیاته محبوبه ده نو هغه ورته وي دې چې له اول نه چې هغه راغی د عبادتخانې د ډاري کوی رانه وته تفسیر ساوي کې لیکي نو وی هغه وایي فرعون ویارېدی دا زما د عبادت ټایم دی دې وخت خو څوک نشي راتلی وی ده ورته وایي چې زه ډېر مجبور یم جبري علیه السلام ورته وایي ستا د ملک ته زما یو غلام راتښتېدلی او ما ته یې وی چې ما سره لیکل وکړه ما ورته چې لیکلو نه بغیر دی ازادوم بس هغه راته وی چې زه به یو هفته پس تا راشم او د هفتې نه سیوا وشو رانغې او هغه پیسې خو پرېږده خو واپس سلام لم رانغې او ما به سره دا ګول او دا ګول او دا ګول او دا ګول او ډېر سپیشل سړی مې او راوتښتېد رانه
او یو تره د پیدا کولی چې بل څوک یې نشي پیدا کولی. نو فرعون ورته وی چې بس ټیک د ته به هغه مشهزه به پیدا کوم. نو ورته وی چې سزا به وله څه ورکړې ځکه چې ګوره ما ورسره دومره ښه وکړو او هغه زما نه راوتښتېدو. نو فرعون ورته وی چې په اوبو باندې بیا غرق کوم. حالانکه د فرعون سزا دوه قسمه وه. یو به بغیر سره میخونه ول په ژوندوني باندې او یا به ځوړندو. وی د فرعون د خولې نه وختو چې په اوبو باندې به ډوبوم، په اوبو باندې چې داسې دوره ورسره تا احسان کړی دی، ستا غلام دی، ستا نه راوتښتېد. وی هغه ورته وی چې یاره زه خو غریب سړی یم، ته بادشاهي اوس را رسېدلی یم او داسې لوکه دا راله لیکې نه. وی ده ورته وی چې ولې نه؟ وی فرعون وله په خپلو لاس ولیکل او خپل مهر یې ورته ولګو چې بس کله ما پیدا کو زه به تاله خبر درکړم نو ته به دا چوټوخې زما کسانو ته به صحیح به دې راولي. نو وی دقه وخت کې چې کوم دی نو وی جبریل علیه السلام راغی، وی هغه چوټې وله به دې خوله ولګو چې تا که غلام دی، تا په خپله باندې ویلي چې په اوبو باندې به ډوبوم، بس نن ته الله پاک په اوبو باندې ډوب کړو. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام مونږ محفوظ کو. اوس مفسرین دا وایي چې بای دا چې اوس کم پروت دی آیا دا هغه فرعون دی؟ نو ډېر وایي چې دا دی، ډېر وایي چې دا نه دی، ځکه چې دای خو دا طریقه وایي به باډۍ محفوظولی، ممیز به یې جوړول. خو د ده باندې چې کوم حالات راځي او کوم طریقې د سره کېږي څه وخت کې به بیا د هغې تفصیل ووایو. نو دا هم اګ دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام روم غورځوه د بار په څه وجه باندې؟ بني اسرائیل ډېر بېکاره خلک وو. هغوی وی بس یاره خو خدای و، ځکه چې چاته وایي سر یې نه خوږ شوی، 400 کاله عمر یې چاته سر یې نه خوږ شوی، هغه چې زه خدای یم په ما باندې څه نه راځي، دا خو په تاسو راځي، سر خوږي مر خوږي خو په تاسو راځي او دا زه راولم چې تاسو زما عبادت نه کوئ. نو د هغوی دا عقیده جوړه شوې وه. نو هغوی وی د اوبو نه الله پاک وي په دې وجه بار راوغورځو چې هغوی وی چې اوس یې په اوبو باندې حکومت دی. لکه هټلر چې وي اوبو ته ودانګل، نو اوس هم د هغوی هغه نازي چې کوم دی، یو نیازي دی یو نازي دی. دا هغه نازي چې کوم دی د هغوی اوس هم دا عقیده، هغوی وی هټلر به په آخره زمانه کې روزي اوس په اوبو حکومت کوي. نو په دې وجه باندې د بني اسرائیل هم دا عقیده جوړه نه شي چې بای بس خو خدای او بس اوس په اوبو حکومت دی. الله پاک ورته بار راوغورځو. نو چې بار یې راوغورځو نو بیا به وله خواله نه راته چې هسې نه چې بیا راپسي. موسی علیه السلام ورته وي چې مردار دی، هېڅ پکې هم نشته، او دي به وله خواله نه لري. موسی علیه السلام لړوي په هغه امسا باندې داسې ورته ووښو چې هېڅ هم پکې نشته، سا پکې نشته، هغه دومره چې کوم دی نو ډرپوک کوم او وله وي خواله نه تلو. الله پاک وایي ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق ورزقناهم من الطیبات. په هغه ځایونو کې منګه بیا دا بني اسرائیل آباد کړي، له منګه ځای ورکو بني اسرائیلو ته مبوأ صدق ښکلې ځای چې هغه مسکن الانبیاء چې هغه د مصر علاقه وه. ورزقناهم من الطیبات بل انتهایی ښکلې غذاګانې مو ورکړې، سرسبز و شاداب ځمکه وه، هر قسمه میوې او ترکارۍ پکې وي. فما اختلفو بس دي اختلاف نه وکړی حتی جاءهم العلم، خو چې کله ورته پوهه راغله. اختلاف چې کله هم کوي نو مولیان کوي، ځکه چې عوام په دې څه پوهېږي، عوام په اختلاف څه پوهېږي، عوامو ته خو چې ته څه ووایې نه هغه کوي، بای استاد جي صحیح وایي. خو د پوهې خلکو نه مقصد څه مولانو هغه مولیانو یې روانې وکړو او هغوی پکې ډلې پرې جوړې کړې. ان ربک یقضي بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. الله پاک وایي موږ به فیصله وکړو دي په منځ کې په ورځې د قیامت په هغه مسلو کې چې دوی پکې اختلاف کوو. فإن كنت فی شک، نو ای حضور که ته په شک کې، د دې نه مقصد څه دی؟ چونکې خطاب هغه صدر جلسه ته وي، جناب سپیکر دی او اورول ټولو ته. نو دا الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي او امت ته مقصد دی چې ای امتیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تاسو په شک کې د دې واقعاتو نه، نو مما انزلنا الیک چې موږ نازل کړي دي تاسو ته، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. نو د هغه خلکو نه تپوس وکړئ چې مخکې ورته کتابونه راغلي دي، یهودیانو نه عیسایانو نه تپوس وکړئ چې دا بالکل حق دي. لقد جاءک الحق من ربک، دا یو حق خبره ده ستا د رب د طرف نه. فلا تکونن من الممترین، نو مه کېږئ پکې شک کوونکي چې الله پاک انسان ته ګوري مهلت ورکوي، خو دا د الله پاک کمزوري نه ده، دا د الله پاک زورورتیا ده چې ګیرېږي بیا ترې چغې وباسي. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، او مه کېږئ په شان د هغه کسانو چې دروغې ګڼي احکامات د الله. فتکون من الخاسرین، نو پس هغوی نقصاني شو. نقصاني کېږي کم خلک چې کم خلک د الله پاک د رالیږلي شوي دین مطابق خپل وخت نه تېروي، دین زده کوي نه چې وپېژني، نو هغوی پېژني نه، د هغه نه پېژنګلو په وجه باندې الله پاک انسان ته د ده د ابتدا نه والې د ده تر آخر وخته پورې
هغه ټول درجات بیان کړي دي چې کومې درجې هغه د زده کړې د پیژنګلو او د الله پاک په اصول باندې د پوهېدو دي. په دې هندوستان کې وایي یو پیره چې کوم دی نو کله چې ابوالکلام آزاد رحمه الله هغه ژوندی یو مسله راله، یو هندو جوړه وه ښځه او سړی انتهایي ښکلي مالدار وو حسین وو. هغې کره یو ماشوم پیدا شي هلک او هغه د حبشیانو په شان دی تک تور و. نو هغه پلار یې په خپله باندې چې کوم دی نو په هغې باندې شکي و، مور یې په خپله شکي چې موږ ته وګوره او ده ته وګوره دا له څه شی پیدا شي. نو هغه پلار یې چې و نو هغه وایي چېرې زه څنګه خپل زوی وګڼم، ته ما ته وګوره. مور به ورته وایي چې ته ما ته وګوره او د درې شکل ته وګوره دا له څنګه دی. نو هغه خبره راله چې کوم دی نو دغه ته راله دیوبند ته راله. دیوبند عالمانو ورته ویل او د الله قانون دی بس چې څنګه یې جوړی نه جوړی. هغه وایي بھائی د مور په خېټو کې زه جوړوم شکلونه ورکوم بس ولې څنګه شکل ورکړم. ولې د انسان چې کله شک پیدا شي نه کوم ځای مطمئن کېږي. بیا چې کوم دی نه هغه یو مدرسې ته بلې مدرسې ته په بله مدرسو باندې په لوی عالمانو باندې خبره وګرځېده خو سمې یې نه خوړو. خبره ابوالکلام آزاد رحمه الله لره ورسېده. ډېر لوی عالم و. هغه ورته وی ما له لږ ټایم راکړې چې زه د مور سره میلاو شم. پلار یې ورته وی بلکل که زمونږ مسله پې حل کېږي میلاو شه ورسره که نه. او ورسره کېناستو. نو ورته یې وی چې دا ماشوم کله ستا په خېټه باندې و نو داسې څه کار تا کړی و چې تا وله مکمله توجه ورکړي چې تا ټول فوکس په هغې باندې. هغې ورته وی او وی زه به چې سهار پاڅېدم نو زما یو بوت و چا د شکل نه تک تور و. نو زه به هغې ته کېناستم او هغې ته به مې جړل په دې باندې چې ما له دا بچې صحیح سالم او تندرست راکړه او چې ستا پیروکاري او چې تا خوشحاله کړي او دا وکړي او دا وکړي او دا وکړي. هغه ورته وایي دا دقه وجه ده چې د ماشوم په خېټه کې چې کوم ماشومي نو چې د مور او پلار یې څه اکټیویټي نو لکه څنګه چې په ژوندونې باندې په ژوندونې لکه د پیدایش نه پس په هغه اثر کوي معاشره دقه شانتې په خېټه کې په هغه باندې هغه اثرات ظاهرېږي. نو چونکې ستا زیاته توجه هغه تور بوت ته وه په دې وجه باندې د هغه تور بوت هغه عکس چې کوم دی نو هغه ستا به بچي راغلی دی. ځکه چې کله حضرت عطاالله شاه بخاري رحمه الله وی پیدا شو نو هغه جوړل او چغې والې او نه خالي کېده. نو ټولو سره فکر شي چې دا ولې. نو هغې چې کله د هغه وخت عالمانو له راوستو نو هغې ورته وایي چې د مور هغه څه قسمه ښځه ده، یعنې هغه صرف ګریلو ښځه ده انپړه ده او که نه څه تعلیم والیم یې شته څه قرآن یې ویلي ورته وایي دا قرآن حافظه ده. نو هغې ورته وایي چې تلاوت ورته شروع کړې. نو چې تلاوت یې ورته شروع کړه غلی شو. نو یې ورته وایي چې دا ولې وایي چې الله پاک چې کوم دی نو په ده باندې هغه ټول اثرات هغه غورځوي کوم چې په معاشره کې کېږي. دا مور یې کوي دا پلار یې کوي. نو د مور به تلاوت کوو هغه تلاوت د هغې دی عادي شوی دی. اوس هغه به داسې پوزیشن کوي چې تلاوت نشي کولی په دې وجه دی به هغه تلاوت پسې ژړي. نو چې کومه مور فیسبوک کوي یوټیوب کوي کومه مور چې کوم دی نه هغه د انډیا مستګانې اوري او کوم پلار چې هغه دغه کوي او هغه چې کوم دی نو ټوله ورځ د خپلو غلطو اکټیویټي نه پاسي نو بچي یم بیا هغه شانتي. بیا مونږ ګیله کوو یاره زمونږ په بچي دا اثر پرېوته او دا اثر پرېوته. هغه اثر خو به د مور پلار نه په خپله باندې پرېوځي. نو د مور د بچي تربیت هغه د مور د خېټې نه شروع کېږي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هر یو انسان ته ما چې کوم دی نو هغه احکامات لیږلي دي ما ورته طریقې ښولي دي چې په څه طریقه باندې به د معاشرې فرد جوړېږي. لیکن دا انسان چې دی فتکونه من الخاسرین دی په خپله باندې ځان نقصاني کي چې دی په هغې یقین نه کوي. کذبوا بآیات الله ان الذین بېشکه هغه کسان حقت چې ثابته شوه پې علیهم په هغې باندې کلمات ربک فیصلې د رب ستا لا یؤمنون ایمان نه راوړي چې الله وایي طلب نه کوي زه وله توفیق نه ورکوم مهر د جباریت پې ووما ولو جاءتهم كل آیة حضور که د دې مشرکانو ته هر قسمه ثبوت او دلیل راوړی دی په یقین نه کوي. په یقین به پسه کوي حتی یروا العذاب الالیم تر څو چې هغه دردناک عذاب د دوزخ نه دی لیدلی د دې یقین نه راځي او چې هلته کې یقین راشي هلته کې یقین هغه بیا دې له فایده نه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم
ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوء صدق تحقیق سرا ورک منگا بنی اسرائیل ته زید رشتونو ورزقناهم من الطیبات روزی ول ورکړه موږ پاکیزه په مختلفو پس دی اختلاف نو کړي حتی جاءهم العلم مگر چې کله وته پوی رالا ان ربک بشک رب سا یقضی بینهم یوم القیامت هغه به فیصله وکړي د دې په منځ کې فرض د قیامت په ما کانوا فيه یختلفون په هغه مسلو کې چې د دې پکې اختلافات دي فإن كنت في شك نو کچریته په شک مما انزلنا الیک دا هغه کلام نه چې تا نازل شوی دی فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نو پس تاسو د دې کتاب په باره کې د هغه خلکونه چې مخکې لستره لقد جاءك الحق من ربك دا پرشتیا راغلی درفستانه فلا تكونن من الممترين پس تمکه د شک کوونکو نه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مکه د هغه کسانو نه چې درو غړي احکامات د الله فتكون من الخاسرين کنی شی بنقصانی ان الذين بشكها کسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شوی دی به فیصله درفستا لا يؤمنون اغي ایمان نه وروړي ولو جاءتهم كل آيات کتوته هر قسمه ثبوت وروړي حتى يروا العذاب الالم ترسوی چې په خپل سترګو باندې دردناک عذاب نه لیدلی ولقد بوأنا بني اسرائيل